السلام علیکم زه منیس خان او نن د نومبر شلم تاریخ درې اهم خبرې موضوعات درته کوم. اولنې خدا دی چې د یورپی یونین نوې سفیر راغلی دی او هغه د راتلو سره یو بیان ورکړی دی او بیان دا دی چې پاکستان کې انساني حقوق کې څه بهترینه ده راغلی، فریډم آف سپیچ دباو شکار دی، ډېرې خبرې کړي دي او دای بیا ووی چې دا به اثر کوي په یورپی یونین چې کم پاکستان لا جی ایس ټي پلس سټیټس ورکړی په هغې به اثر انداز کیږي، کیدای شي موږ دغه فیصله بدله کړو. تاسو ته مخکې ما ویلي دي چې جی ایس ټي پلس سټیټس څه دی. یورپی یونین مختلف ملکونو لا څه خصوصي حیثیت ورکړی دی چې په هغې په مال باندې ټیکسونه کم دي، دغې ته جی ایس ټي پلس سټیټس وي. د دې مثال دا دی چې د جرمني یا د ایټلي یا د فرانس یو تاجر د پاکستان نه څه د ټیکسټایل سامان راغواړي، تولیه راغواړي، بیډ شیټس راغواړي، شرټونه راغواړي او هغه ته په 100 روپۍ پرېوځي ځکه چې پاکستان ته جی ایس ټي پلس دی، په هغې باندې ټیکسونه نشته. بنګلادیش یا انډیا یا نیپال دی نه به په 130 راځي، نو په هغې باندې ټیکسونه لګولي، امپورټ ټیکس. نو دغه سټیټس موږ ته میلاو دی. د دې سټیټس سره موږ یو اګریمنټ ساین کړي چې دلته به د انساني حقوق خیال ساتو، فریډم آف سپیچ به سسته انصاف به پانسي به چاله نه ورکو. د یورپی یونین دا خیال دی چې سړی هر څومره غټ جرم وکړي خو پانسي د هغې حل نه دی، عمر قید دي شي. نو دا وعدې موږ ورسره کړي او هغوی په دې باندې هر شپږ میاشتې پس کال پس د ملک حالات ګوري چې د دغې کم معاهده کې موږ پوینټونه ساین کړي دي، په دې باندې پاکستان عمل کوي کو نه کوي، نو بیا هغه سټیټس ولا بدلی. خو یورپی یونین د تیر 2 کالو راسې په دې ټول هر څه چې پاکستان کې کم د انساني حقوق خلاف ورزیانې شوي، تباه حال د خلکو کورونو باندې چاپې والې شوي دي بغیر وارنټې، صحافیانو ته څومره مشکلات دي، نظام انصاف ختم شو، په دې ځان خاموشه کړی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې د امریکې د دې رژیم نه څه خاص مقاصد حاصلولو، نو ځکه یې خاموشه کړی. د یورپی یونین د الیکشن فراډ هغه ریپورټ چې همیشه ډېر زر جاری کوي، هغه دوی ډېر 2 کاله پس لیک شو نو جاری کو. دغسې د کامن ویلث ریپورټ و چې پاکستان کې یو فراډ الیکشن شوی، رپورټ هم دباو کړو. دا مغرب ته له سهولتونه درکوي خو چې کله د هغوی خپل مفادي نو هغه بیا تا په دغې باندې ټایټ کوي. نو په هغې غلا باندې ځان خاموشه کړی، یورپی یونین هم خاموشه کړی، کامن ویلث ریپورټ باندې هم امریکې او مغرب ځان خاموشه کړی، ځکه چې د دې رژیم نه هغوی څه خاص مقاصد حاصلول او هغه مقاصد به ستاسو ته پته ولګي چې پرون مونږ په اقوام متحده سلامتي کونسل کې د ټرمپ هغې معاهدې له ووټ ورکړی چې د کم روس او چین مخالفت کوي او هغې معاهدې کې یو مین پوینټ دی او دا دی چې حماس بغیر مسلح کوي، کم چې د مسلمانانو فوج لاړ شي د انټرنیشنل سټیبلایزینګ فورس په نوم باندې، نو چې حماس تا غیر مسلح کو دا تا د اسرائیل مدد کو یا ته د اسرائیل حفاظت کې یو قسم له. دویم خبر دا دی چې محمد بن سلمان د امریکې په دوره دی او هغه هلته ډېر غټ اعلانات د انویسټمنټ وکړو، خو هغه نه یو صحافي تپوس وکړو چې آیا ابراهام اکارډ کې تاسو شاملېدل غواړئ، شاملېږئ به؟ نو هغه یو ووایي چې زمونږ شاملېدو اراده ده خو که فلسطینیانو له پکې د خپل وطن حق وي. دا یو پوینټ اسی وي. دا پوینټونه ډېر مخکې شوي دي خو امریکا او مغرب او اسرائیل په هغې عمل نه کوي. دا فلسطیني اتارټي چې کله جوړوله محمود عباس د هغې صدر دی، یو فلسطیني اتارټي ده، نیم فلسطین د په کنټرول کې دی، نیم چې غزه ده دا د حماس په کنټرول کې دی. نو د دوی دا مقصد و چې دا بدله بیا وروسته فلسطین ملک و، خو اسرائیل هغې ته په یو حل کې تیار نه دی، بلکې چېرې صدر ټرمپ په دغه پریشر واچي په محمد بن سلمان او هغه په ابراهیمي معاهده کې شامل شي. د ابراهیمي معاهدې مطلب دی اسرائیل سره تعلقات جوړول، اسرائیل تسلیمول. نو بیا دلته زموږ وزیرانو مشیرانو ویلو کو سعودي عرب شاملېږي، نو پکار ده چې مونږ هم شامل شو، لکه مونږ خپل ذاتي حیثیت نشته، نه مو څه رایه ده کو سعودي عرب شامل شو مونږ هم شامل شو، کو سعودي عرب شامل نه شو مونږ هم نه شاملېږو. او د هغې نه لږ مخکې
کې سعودي عرب سره په ایمرجنسي کې یو دفاعي معاهده کړې ده چې په سعودي عرب حمله به په پاکستان حمله او پاکستان به د حفاظت کوي خو پاکستان باندې چې دلته افغانستان کې وشو نو کې سعودي عرب زموږ څه مدد کړي ماته پته نشته نو دا صورتحال دی او دې کې د ټول نه اهم خبره دا ده چې زمونږ یو سیکرټري خارجه او اعزاز چودھری ډیر زبردست انسانو د عالمی سیاست نه خبرو سیکرټري خارجه ډیر لوی شي نو هغه یو ټویټ می پرون کتو چې کوچري د مسلمانانو فوج او حماس یو بل ته مخامخ ودرېږي او هغوی وایي چې موږ نه غیر مسلح کېږو وسله نه ږدو او دوی ږدي او جګړه شوه نو د دې فایده به چاتی اسرائیل ته به ظاهره ده مسلمانان به خپلو کې جنګېږي اسرائیل او امریکا په خوشحالي نو په سوچ سمجھ دا فیصله پکار ده چې پاکستان خپل فوج لیږي کو نه ډېر هوښیار خلک ناست دي خو د عوامو نه پکار ده چې تپوس کی او ریفرندم کی ځکه چې د عوامو به دا خواهش نه چې د فلسطین کاست د نقصان ورسی او د اسرائیل لاس د مضبوط شي او هغه د درپرده وشي نو می ول خپل ورکړي انټرنیشنل سټیبلایزینګ فورس خو نور به هغه درپرده د مین منډیټ دا دی چې د ګروپونو به غیر مسلح کوي کم چې د اسرائیل خلاف جنگي دی پوینټ باندې سوچو کی اخیری خبره دا ده چې اول ورځ د عمران خان په خويندو باندې کم شدید تشدد شوی دی کم د نیمه شپې په سړک راخکو دي بیا وی پرون پریس کانفرنس کو اوغي کې سلمان اکرم راجا شاهد خټک زیشان دا رهنماګان ورساناسو ډیر رهنماګان غایب اکثر د تحریک انصاف لکانو زورم ما سره ډیسکس کوي چې جی دا غټ عہدی چې دی دا پکار ده چې د تحریک انصاف د خلکو ته ملاو شوی زور بیس ویم کوم په دوی کې اهلیت نشته دوی د عمران خان د بیانیې بوج نشي چوتولی ته سوچو کا په دغه چرته بیرستر ګوهر دغه شپه باندې دوی سره نه اسد کیسرو نه هغه په اسمبلی کې چې ډایلاګ وی علي محمد خان هغه نه دوی د عمران خان ټویټ نشي ریټویټ کولی نو دوی د دې عہدو قابل خلک نه دي خو فلحال عمران خان دنه دی نو الته کې دوی ته دا عہدې ملاو شي هغه شپه باندې صرف علامه راجا ناصر عباس رسیدلی او مضبوط ورسره ولاړو دغه خلک چې کم د عمران خان د فیملی سره په سخته کې ودرېږي دغه حقداران دي د دې سټونو دا نور چې کم بهر دي دا اسی ټپوسان دي امید لرم چې تاسو پوه شوي ویډیو کوم خوښ شو کمنټ وکړئ لایک کړئ شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته